ګڼو مینوالو زه په جامع صدیقیه چمکني شریف کې د جامع صدیقیه محتمم جناب مولانا عبدالمتین صاحب سره موجود یم. هغوی سره به د کرونا وایرس چې کوم نن سبا د وبا دغه شوې ده، الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول د دې بیمارۍ نه محفوظ وساتي. مولانا صاحب د مونږ د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې د بچاو کم دغه تدوین چې هغې باره کې تپوس کړو. مولانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب دلته زمونږ د کلیوالو ته او خاص کر زمونږ د پښتنو ته او زمونږ د ټي وي کتونکو ته د حفاظتي تدابیر د اسلام پر روشنۍ کې بیان کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرین او اوریدونکو، دا یو امتحان دی چې په علاقه باندې، په وطن باندې، په دنیا باندې راغلی دی. مختلفو اوقاتو کې امتحانات او تکلیفونه راغلي دي. د هغې د مسلمان دپاره بنیادي وجه خدا ده چې د دین نه لرېوالی دی. که مونږ د دین په رڼا کې خپل ژوند تیر کو او کوشش کوو چې د هغې احکام خپل کو، نو داسې قسمه حالات سره به چرې واسطه نه راځي. مونږ ګورو چېرې څومره ګناهونه دي، څومره فسادات دي، الله طرف ته رجوع نشته. الله پاک قرآن مجید کې وینا فرمایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال او کما قال جل شانه. الله جل مجده د نوح علیه السلام د قوم واقعه بیانوي چې نوح علیه السلام خپل قوم ته وینا کوي، رب ته جړا کوي چې الله ما دې قوم ته وینا وکړه استغفروا ربکم، الله نه بخښنه وغواړئ، الله پاک به تاسو ته معافي وکړي، تکلیفونه به لرې کړي او آبادي او خوشحالیانې به راولي. دا مختلف تکلیفونه کله د مچ او کله د ماشي بیماری پیدا شي، کله دا پیدا شي، کله د غټو مګو مسله پیدا شي چې مګې ډېرې زیاتې شوي دي وغیره وغیره. دا ټول تکالیف چې دا امتحانات دي. دې کې الله طرف ته رجوع ضروري ده. توبه استغفار ویل، الله پاک ته رجوع کول بنیادی شی دی. دې سره د الله ذکر ډېر لوی شی دی. علماء کرام مونږ ته وینا فرمایي که داسې قسمه امراضونه تاسو ځان بچ کول غواړئ، نو اول 3 ځل یا 9 ځل درود شریف، بیا 21 ځل سورت قریش لإلاف قریش، او بیا 9 ځل درود شریف. دا چې وایي نو ان شاء الله العزیز داسې قسمه تکلیفونه به الله بچ ساتي. بلکې مونږ د اسلام هغه احکام او خبرې خپلې کو، نو ګورئ دې کې مونږ ته څه وایي تاسو لاسونه وینځئ، تاسو پوزه وینځئ، تاسو په خوله باندې ماسک وتړئ. دا قسمه څیزونه، دا خبره دا خو زمونږ بنیادي قواعد دي. 15 وخته کته لاس موسکې او 15 وخته په صحیح طریقه باندې لاس وینځئ، خوله ښایسته وینځئ، پوزه کې 3 ځل اوبه اچئ، پوزه سونکې او پوزه پاکې. نو همدغه تدابیر دي چې مونږ ته اسلام هم ښوولي دي. نو دا خپلول دا که مونږ وکړو او مثال مونږ عمل په خپل دین باندې وکړو، نو ان شاء الله داسې قسمه حالاتو سره به مسلمان ته سامنے نه راځي. بهرحال به طور د امتحان تکلیفونه راځي. نو که داسې یو وبایي مرض راشي، نو په هغې کې مونږ که وګورو زمونږ علما په مونږ باندې ډېر مین خلکو او هغوی ډېر احکامات مونږ ته مخکې نه بیان کړي. جواهر النفیس یو کتاب دی، هغې کې باقاعده د دې متعلق وینا کوي، لکه عبارت لیکي ولا يعود فی 3 امراض الرمد والضرس والدمل وفي بعض النسخ لا يعود الجرب وهي خشر جلد من علة الإبل والدمل الجدري العظیم. دا عبارت لازم مطلب هم دا دی چې که دا 3 مرضونه داسې دي چې د سترګو هغې دغه کې بیمار شي سړی، یا مثال خارق پې ولګي
یا غټ دانی په وخیږي او داغه اثر بل کستا کیږي دا متعدی وي نو په داسې صورت کې د هغه اعادت لا کلاشي سره نو لګتنا لری کې ناستل پکار دي چې تا هغه بیماریونه لګي نو کدا سه قسمه تدابیر خپل شي او مثال نو دې کې صد دین مخالفت نشتا بل پدې کې چې محکمه د صحت چې کما وقتن فوقتن کم احتیاطي تدابیر بیانای نو کاغه خپل شي نو داس د شریعت نه خلاف خبره نه ده احتیاط کول د خپل بدن حفاظت کول د مرزونو نزان ساتل دا خو حکم دی پرهیز هم دی ته ویل کیږي کنه چې وي ته پرهیز وکا او پرهیز د تقوا دویم نوم دی الله پاک دی په موږ باندې رحم وکي خپل دین سره وابستګي دی الله زموږ نصیب کی ک دین سره وابسته شو نو ان شاء الله دا سه اس قسمه تکلیف با نه پیدا کی الله دې موږ ټول له عمل توفیق